بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمن اوریدونکو او د سنو پښتونخوا اف ام 89.4 او 96 ریډیو کتونکو ټول ته یو ځل بیا هرکله پروګرام د اکس پښتونخوا دا پروګرام تاسو اوري د پیر اونې په ورځ ماخام او ونه تر شپږونه تر و بجو پورې په دې پروګرام کې تاسو اوري یو شمیر موضوعات، یو شمیر ملمنو سره ملاقات او ورسره یو شمیر هلو ځلونه تاسو اپډیټ کېدل د خیبر پښتونخوا په اړه چې په خیبر پښتونخوا کې سره روان دي، څنګه روان دي او څوک دا وخت د صوبې د مثبت اړخ یا د مثبت ساید خودلو لپاره خپل کردار لوبي. په دې پروګرام کې موږ تاسو ته دا ډېر ملمانه راولو لایف کې نو تاسو سره تاسو خبرې اترې تاسو سوال جواب هم یې سره کیږي. خو نن موږ لږ شانتي پروګرام بدل کو او هغه د دې وجه چې اکثر موږ وایو چې دا خلک یا د خلکو د خبرې چې دي دا موږ همیشه ورو پولیټیشنز دي ک د نه علاوه داسې کردارونه دي کوم چې د صوبې د پرمختګ د لپاره خپل هلې ځلې کوي او ډیر داسې ایونټس یا سرګرمیان کوم په صوبې کې روانې دي د صوبې مثبت اړخ دنیا ته خولو د لپاره زموږ مقصد دی. خو نن لکشان بدل پکار دی ځکه چې دغه خبرونه زموږ د خبرونه هم تاسو بورش نن موږ غواړو چې دا زموږ د خیبر پښتونخوا موږ څنګه پروګرام نوم چې دی اکس پښتونخوا نو موږ تاسو ته د خیبر پښتونخوا غو اکس خایو د مختلفو اضلاع چې دا وخت زموږ کم پکورونه کې ناس رونه خويندې دي او ریډیو اوري او د سونو اف ام خبرونه په سونو پښتونخوا فیسبوک باندې باندې ګوري. هغه ته دا وایي چې د خیبر پښتونخوا د نور زلو خکلا د نور زلو ثقافت د غزه کلچر سره د دې هم خبر شي ځکه چې دا صوبه د هر قسمه خکلانه د هر قسمه د خزانو نه ډکه ده او د دغه په اړه باندې معلومات ورکول زمونږه د موږ چې وایو چې زموږ په ذمہوارو کې راځي د ذمہوارو برخه ده. نو موږ غواړو چې دغه سيزونو نه تاسو با خبره کو او نرم وای چې لکشانته هلکا پلکا پروګرام کو سوال جواب نه سمپل صرف خبرې اترې او ځان پویول او ځان د خیبر پښتونخوا د خکلانه خبرول. هغه خلک چې د خیبر پښتونخوا د خکلانه د مختلفو اضلاع د خکلانه نه دي خبر مونږ غواړو چې هغه مونږ خبر کو د اغازه علاقو تهذیب کلچر سره ځکه چې خیبر پښتونخوا د یو ګلدستې په شکل کې ده او د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې دا زموږ خل واحد صوبه ده چرته چې 100 کیلومترو نه پس جبا او روایت او کلچرونه چې دی الګ شانتي بدليږي او چې بیا کله په غټو لیول په غټو ضلعو په ستشین بیا ظاهره ده د دې کې هډیر زیات چینجز راځي. نو نن غواړو چې تاسو ته هغه ضلع یا هغه علاقو په اړه باندې خبرم کو او د علاقو په اړه باندې تاسو معلومات درکو کم ته چې زمونږه اوریدونکو دا وخت چې موږ سو کوري د پیښور اوسیدونکو خاص کر چې څوک با جوړ ته نه تللی اوس خیر بندوبستي علاقو سره شامل شو خو زمزلا دي خو د دین وړاندې ال د سګنو شتلې خو بیا هم د ډیرو د ثقافت او تهذیب نه مونږ نه خبر مونږ غواړو چې مونږ خبر شو. نن به مونږ تاسو ته د باجوړ بنو او د ټولو نخکله زمونږ د پاکستان پہچان دی چترال دا غي په اړه دا غي د تهذیب او ثقافت په اړه به تاسو خبرو او په دې کې به موږ خبرې زموږ چې کوم دا غزه نمائندگان دي دا غزه مشران دي د سونو اف ام اغه نه به موږ ځان خبرو اینه به موږ خبرې اترې اورو او تاسو ته باورو چې د غزه لو کې څه مشهور دي څه نه دي مشهور کې تاسو غړې چې تاسو ته پته شته یا تاسو تعلق د داسې ضلع نه دی چې دا غي په اړه باندې معلومات خلکو ته ورکول ضروری ځکه چې تاسو ګوره ګرمیانه رالي او زموږ خلک دا وخت د ټوریزم د لپاره اوزي زې په زې سیلونو لذي ګرمه چټیان را روانې دي. نو هغه ځکه کې تاسو په علاقې کې خکلاوي او داغه خکلا لوجه تاسو علاقې ته سو ود رسیدې شي ذکر چې کله هم یو علاقې کې داسې خکل ځای نه او هغه ته بیا سیلګری لاړ شي سیل د لپاره خلک لاړ شي نو داغه فائدې ډېری دي. فائدې داسې دي چې د اغازه لوکل خلکو ته کاروبار زیات شي ظاهر خلک ډېر راځي نو الته کې کاروباري هلې ځلې شي دی هغه ډېر تیز شي دینه د هغه علاقې پیسې
آی کې پیسہ جنریټ شي، هغه پیسہ خلکو ته فائدہ ورسي، دا علاقې په اړه باندې خلک خبر شي، د هغه علاقې په پیسې کې چې زیاتوالی راشي نو ظاهر ده دای په ترقیاتي او په دې کارونو باندې د حکومت هم توجه شي او د خلکو هم توجه شي. نو یو شمیر د دې ګټې دي، خو لږ شان د موږ ځان پویو چې څنګه موږ د خپل علاقې یو مثبت اړه خو خایو. کاغذ موږ د خبرو د لارې دی، کاغذ موږ نن سبا د سوشل میډیا دور دی، وړي ویډیوز او د موبایل د لارې د سوشل میډیا فیسبوک د لارې د خپل علاقې مثبت اړه خو خایي موږ ته او زموږ اوریدونکو ته چې تاسو په علاقې کې څه شی داسې مشهور دی چې چاته نشته پته، د کم علاقې خوراک خدي کم کا یو کس د پیښور نه بهر زی مردان ته ثوابه ته 400 ته زی هغه علاقو اوریدونکو کې دا وخت مونږ اوري وزیرستان ته زو، مونږ کورم ته زو، مونږ خیبر پختونخوا هر ګډ خله دي. نو مونږ د دې نه خبرېدل پکار دي زمونږ چې کم علاقہ کې کم شي خله دي، کاغه د خوراک ته، کاغه د کلچر دي، کپڑے پکې کم قسمه استعماليږي، خوراک پکې سکول پکار دي او په کم موسم کې راتلل پکار دي. ته په اړه باندې به مونږ غواړو چې زموږ خلک تاسو خبر کې او مونږ هم غواړو چې زموږ کوم نمائندگان هلته کې ناسي دا وخت دا غي د لارې مونږ تاسو خبر کو. نو بالکل تاسو مونږ سره غاج مونږ وایو کنه حصہ غسته شي، برخه غسته شي پروګرام کې 5254 143 دا زموږ د ټلیفون شمیره او 091 د پیښور ایریا کوډ. د علاوه تاسو که خپل اس ام اس کول غواړئ نو اس ام اس آپشن ته بلار شي، کې پی کې بولی کوي، خپل نوم بولی کوي، خپل ایڈریس بولی کوي او اخره کې خپل پیغام چې دی هغه بولی کوي په 8881 باندې به مونږ ته شریک کې. نو دا نه مونږ خبر شو چې تاسو علاقہ کې سره روان دي. راځو د پروګرام طرف ته څنګه چې ما دا سوچ نن موږ د خیبر پختونخوا د مختلفو علاقو په اړه تاسو سره معلومات شریک کوو. موږ غواړو چې تاسو هم موږ سره د خپل علاقو معلومات او د تهذیب او ثقافت په اړه معلومات شریک کړئ. ډېر نیگیټیو خبره شو، ډېر منفي سوچونه مو کو، راځي لکه شان د خپل علاقو مارکیټینګ وکړو. موږ وایو کنه چې د خپل علاقو پرمختګ د پاره داسې خبرې کو چې خلکو ته تاسو د علاقو په اړه پته ولګي. دا وخت موږ سره د سونو اف ام نمائنده د بنونه په ټلیفون په لار دی شاهد او اغینه به موږ ته پوس کو چې چې نن سبا خو په بنو کې که هر قسمه موسمي خو د بنو ډیر سيزونه مشهور دي. موږ شاهد نن ته پوس کو. السلام علیکم شاهد. جی وعلیکم السلام، مننه شکریہ. څنګه شاهد امید دی چې ګرمي به لګي؟ بالکل ګرمي هو سٹارټ ته نو دا مې زکه وې چې مخکې به خلکو وې چې ګرمي ده نو چې ګرمي ډېره شنو وي لکه د بنو غونډه ګرمي فیل کیږي کنه یا د ډیری خان غونډه. اوس خو په پیښور کې د بنو نه زیاته ګرمي ده. بالکل ګرمي خو چې موسم وي نو ګرمي وینا پکې نو بیا فن نه کوي کنه. نو دا سمو ای اوس به در پس سوق درغلی او د تبوي چې خراش او سي برداشت کا. شاهد رازو د بنو د ثقافت او تهذیب پاړه بنو کې سره تاسو تعلق ته، بنو کې تاسو سیګه، بنو د هر یو ګډ نه خبره کلک شانته د غزي د علاقې یا د غزي د بنو ثقافت او تهذیب پاړه باندې لک شانته شارټ شانته زموږ اوریدونکو ته وایي چې هغه کې څوک بنو ترازی نو ولې برازي. نو د ثقافت حواله سره کوم خبره کوو نو ثقافت خو زمونږ د پښتونخوا تقریبا یو شانتي دي. زمونږ چې کوم د لباس حواله سره مونږ خبره کوو یا د ژبه حواله سره مونږ خبره کوو نو هغه کې دومره زیات ډیفرنس نشته، دومره زیات فرق پکې نشته دي. خو بیا د هر علاقې خپل سنت د روایت وي، دار وي چې هغه باندې مونږ خبره کولې شو. لکه بنو کې اول کا مونږ خبره وکړو دا بنو چې کم خلق دي دا غو چې هغه داسې خوش مزاج خلق دي او زنده دل خلق دي او دا خوشحالي چې کومه موقع وي هغه ځان د لپاره په خپل کریټ کوي، پیدا کوي. که د خوشي موقع نه وي هم نو دا کوشش وي چې د ځان د لپاره څه داسې حالا ګلا څه داسې موقع جوړه کړي چې په هغه کې دی دا خپل خوشحالي اظهار وکړي. او دغه وجه دا چې زمونږ د بنو چې کوم مازدیګر دی هغه ډیر زیات مشهور دی. بالکل د بنو د مازدیګر خلک مثالونه ورکوي او د خوان خبره دا ده چې دلته که یو داسې کس وي چې هغه مطلب ریډي چلوي
پاغه باندې د کار روزګار خو چې مازیګر کېږي نو هغه به چټي کوي او ټیک ټاک صفا سترا جامع او ځان به بالکل ټیپ ټاپ کی او بیا به هارونه غاړه تاچای او بازار ته به راځي او بیا چوک بازار مشهور دی دلته عموما ودونه وینو پاغه کې چې کم زلمې وي د واده او د غي یاران دوستان هغه راځي چوک بازار ته او ډول سورنه دا روزانه وي مطلب دا روزانه دی روزانه وی روزانه مطلب این دا چې په بونو کې روزانه ودونه کیږي نو بس دا خو بیا غل دغه چوک کې به ماټای وادي بالکل او د خوان خبره ده چې اسه خو کچاته یو گاډه مختشي په لار کې ودرېږي نو د خلکو صبر نه وي کنه ساتنه هرنونه پسې اوازونه پسې وای چې گاډه لره کا خو دغه خلک پیدل راځي بازار ته او بازار کې مختلفو سړکونو ناراضي چوک بازار ته چې د مصروف ترين بازار دی او بیا هغه په سونو خلک وی مختروانی پیدل رواني او شاته ورپسې گاډي او موټر سایکل هغه بالکل څوک نه رنوي بس او نه شور کوي چې بس اورا د واده دی هغه روان دي نو بس د خوشحالي موقع دا هغه څوک نه خرابای نو دا د صبر او د خوشحالي سره د خلکو چې کوم یو تړون دی یو کله اظهار دی ها دا راته وای شاهد چې د بنو پاند ډیره مشهور ده بالکل په خوراک کې پاند مشهور ده او نن سبا پلاو ډیر زیات مشهور دي او هر ځای کې کیف اسکولاو شوی دی بنو بیف پلاو بنو والا مطلب هغه ډیفرنٹ هغه دی چې په هر ځای ګولای دا د دې پشاس داسې هیستوري شته کنه بس دا بس یو فود دی جوړ شوی دی او بس د بنو خلک څنګه ما وی چې خوش مزاج دي نو داسې خوش خوراک هم دي نو هغه ښه خوراک دی هغه د دې مطلب ډیر زیات خوخېږي او پلاو نن سبا ډیر زیات مشهور شوی دی په خوانه مشهور دی خو اوس دا چې څه خاص وجه ده د دې پلاو څه خاص وجه ده هم د کوریج دي د خورځي کی هر ځای کې وي خو د خلک چې د بنو پلاو خوخای نو هغه چې کم مساله جات دي هغه وجه کې دی شي او بل دلته چې کم ورېږي دي او هغه چې کم او بدی او دغه د پخولو چې کم طریقې کار دي نو داغه سيزونه چې سره یو ځای شي نو دغه نه بنو بیف پلاو جوړ شي او هغه نن سبا خلک ډیر زیات پخای ها او تاسو نو مصالو خبرو کړه د بنو مصاله واقعي ډیر یو نوم لري کنه بالکل ها د پولیټیکل طرف ته هم په دې کې لکه شاندره شو چې پولیټیکل فیګرز دغه علاقو نه هم ډیر زیات دي او د خیبر پختونخوا په مختلفو غټو سیټونو باندې دغه طرف نه ناسي د غزي وزیر اعلی د خیبر پختونخوا د غرنګ نور هم ډیر فیمس پرسنالټیز د بنونه دي بالکل زمونږ چې کوم سابق صدر مملکت غلام اسحاق خان نو هغه تعلق د بنو سره بنیادی تعلق د بنو سره اکرم خان دورانی سابق وزیر اعلی پاتې شوی دی ډیپټي سپیکر زیاد اکرم دورانی هغه پاتې شوی دی نو دلته چې کوم پولیټیکل حواله سره تاسو خبره وکړه نو سیاسي شخصیت اوس موجود دي او په تیر وخت هم ډیر ښه پوسټونو باندې پاتې شوی دي د دې سره مونږه د سپورتس خبره نو بالکل د بنو چې کوم هاکی پلیئرز دي نو هغه ډیر زیات دي تر اوسه پورې په نېشنل ټیم کې هغه پارټیسپیټ کوي او هغه کا په انډر 19 کې دي په نېشنل لیول باندې دي نو هغه د ملک نمائندګي کوي او په فانا بریګیډیر حمیدی نه کوم ذکر وکړو رشید جونیئر دی د قاضي محب دی نو دا څه د یو سلسله روانه ده ټیک شو تر اوسه پورې دغه په کرکټ کې اوس خوشدل شاه چې کوم دی هغه په قومي ټیم کې هم دی او پی ایس ایل کې هم دی جی ها دا راته وای شاهد دا راته وای بس په اخره کې چې موږ به د نور نمائندګانو سره خبرې کوو چې خلک زمونږ د نور علاقو خلک د نور ازلا خلک د نور صوبو خلک راضي بنو تا نو چرته تل پکار دی او کم داسې خاص سپیسیفیک زیاده او کم سپیسیفیک خوراک کول پکار دی ولا بالکل د زینو خبره تاسو وکړه نو اول خو د بنو چې کم چوک بازار ما ذکر په شروع کې کړو نو هغه ضرور کتل پکار دی او خاص په مازیګر ټایم کې ور سره قاضي فضل قادر شهید پارک دی نو هغه ته تک ضروری دی بل آکرا چې زموږ یو تاریخي ځای دی آکرا د بنو سیټینا 15-16 کیلومتر فاصله باندې ده نو هغه حالت هغه کندرات دي چې لکه موهنجو دړو او وغیرہ وغیرہ چې کوم دي نو دغه آثار قدیمه
یو حیثیت موجود دی نو هلته هم ویزټ کول پکار دی اکثر سیاره راځي او هغه هلته هم ځي داسې باران ډیم سایټ ته تګ دی نو مختلف داسې علاقې شته دي او بل د بنو چې کم فروټس دي په هغې کې امرود یا لوکاټ دا څیزونه ډېر زیات مشهور دي او هغه هم مختلفې داسې علاقې شته دي د بنو حلوا هم مشهوره ده شاهد حلوا خو ډېره مشهوره ده ټیک ده ډېره مننه شاهد ستاسو د وخت راکولو او د بنو په دومره ښه انداز کې نمایندګي کولو امید دی چې څوک بنو ته نه تلل غواړي او دا وخت داسې موسم څنګه دی درجه حرارت د حرارت په نن سبا مطلب روان دی نورم سیوا کېږي او ګرمي شته ټیک ټاک ګرمي ده او زه وایم چې د هر یو موسم نه خوند اخیستل پکار دی هغه که سردي وي که ګرمي وي نو خوند به اخلو صحیح ده ډېره مننه شاید ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو او زموږ چې کوم اوریدونکي دي دا وخت په کورونو کې ناست دي هغوی ته زه وایم چې څوک نو خبر دا څوک کېدی نه شي خو که څوک نه خبر نو هغوی دپاره دا دی چې په بنو کې کم د سیلونو ځای دی هغې ته تلل پکار دی شاید زموږ نماینده هغوی تاسو ته وویله دې نه علاوه کم خوراک د بنو چې دی هغه فیمس دی بنو پانډا خو زموږ د ټولو فیورټ ده که هغه موږ په د صوبې په هر ګوټ کې کینو خو د بنو خوراک کې بنو پانډا او بنو بیف پلاو زموږ نه هېرېږي نه په دې باندې شاهد هم ډېر ښه یو رڼا واچوله دې نه علاوه بنو مازیګر د یاد کو نو بچ څوک نه خبر او کله لاړی نو زما په خیال چې چرته هم کله مونږ یو نوې علاقې ته یا نوې سیمې ته ځو نو بجای د دې چې مونږ هغه کې همیشه څه نقص رو باسو یا هغه کې نه مونږ تنګ شو هغه څه انجوای کول پکار دی بل دا د نزان خبرول هم پکار دی نن سبا سوشل میډیا دور دی نو که تاسو د پیښور نه یا د بلې ضلعې نه بلې ضلعې ته ځئ سوات ته ځئ کالام ته ځئ بنو ته ځئ ما خو تاسو چې سوات کالام دا ډېر زیات خلک ځي دغه زموږ کوم جنوبي اضلاع دي کرک شو بنو شو ټل دی ډیګي خان دی بیا داسې ورپسې مخکې بیا لاړ شي زموږ کومې قبایلي سیمې وې اوس خو نه دي کورم وزیرستان شمالي جنوبي نو دغه داسې علاقې دي چې دا د ښکلا ډکې دي صرف چې کوم زموږ لکه هغه دا دی چې دغه څیزونه ایکسپلور کول دي دغه ځایونو کې ګرځېدل دي چې موږ ته پته ولګي چې څنګه د خیبر پښتونخوا هر ګوټ د ښکلا نه ډک دی پروګرام اورئ عکس د پښتونخوا نن موږ خبرې کوو د خیبر پښتونخوا مختلف علاقو په ثقافت او تهذیب باندې او په دې کې به موږ ځان سره شاملو لګیا یو د سونو پښتونخوا څومره هم سونو اف ام 89.4 څومره هم د نمایندگان دي هغوی موږ سره په لاین باندې دي دا وخت دې نه وړاندې موږ سره شاهد موږ به نن خبرې کوو فضل رحمان زموږ چې باجوړ نه دی او دې نه علاوه زموږ د چترال نماینده سره هم خبرې کوو ها دا وخت موږ سره کالر په لاین دی ګورو چې څوک دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څو خبرې کوي کوم ځینه عالم نه خبره کوم محمد زمانه څو خبرې کوي محمد زمانه عالم نه به خبر نه جی خاجي جی وای دا نمبر مې راوصفه ها جی وای پروګرام اوري د موضوع نه خبرې تاسو بدان وړاندې کړل جی ها ټیک شو تاسو تعلق هم د پیښور نه دی کو د بل ځای نه پیښور نه جی ها د پیښور نه دی د زموږ دا وخت چې کوم اوریدونکو د کای ته دوی چې په پیښور ته کله سیل له سوکرازي نو کم زیات تلل پکار دی دا جنا پارک دا جنا پارک کس دی که خو صرف نه شیان دی پکې صحیح ده ډېره مننه زما په خیال د خپل هغه نه اول لکشان دی خبرېدل پکار دي زموږ چې کوم غدي د پیښور خو که زه ووایم نو پیښور خو د دنیا د ټولو نه غټ ښار دی کوم چې د تاریخ نه ډک دی هغه ځکه چې دلته کې د بودھ مت آثار شته دلته کې د برټش دور آثار شته دلته کې هر هغه تهذیب او تمدن دلته شته دلته هر مذهب آباد دی که هغه سکھ دی که هغه هندو مت دی او که هغه د عیسائی دی که هغه بل داسې مذهب نه تعلق لري دې نه علاوه دلته هر هغه بلډینګ شته کوم چې په مختلفو ادوارو کې جوړ شوي دي که هغه د سکھ دور راغلی دی که هغه ځکه چې دا د سنټرل ایشیا او د دنیا ملاولو دپاره د یو روډ په ذریعه باندې په روډ په شکل کې جوړ شوی نو پیښور د یو شمیر
ښکلا او تاریخ او د تهذیب او تمدن چې موږ وایو کنه چې ګواره ده. نو دا وخت موږ سره نماینده د فضل الرحمن د باجوړ نه هغه بالو بلاین باندې د باجوړ نه ځان خبرو اکثر هم په سندرو کې اورو فضل وایي چې لاشه باجوړ ته کنه نن سبا دام وایي په خبر خو باجوړ هم دی. بالکل رفت لاشه باجوړ ته کمیستو مال راوړو تازه ګلونه درې مال راوړو جی بالکل. او دا همایون خان او بختیار خټک صاحب ډېر زیات ان کو کنه دا لفظ نو زما په خیال چې باجوړ اوس ډېر زیات یادېږي. فضل د اوریدونکو ته دا وایي چې د باجوړ تهذیب او ثقافت څه دی؟ باجوړ کې خو عام کمن د خبرو کو چې نور خیبر پختونخوا په شان دي دلته کې د تر کوم قبایلی سیمې دي نو د خلکو چې کوم دود دستور دی رسم او رواج دی باجوړ لا بیا د تر لګ د پیښور او د علاقو سره لګي دلته کې د خوراکونو حواله سره کوم په باجوړ کې د جوار او سکړک دغه په پیښور کې ملاويږي اکثر کوم ځنه ټولو تلاړ شو کوم ته چې جوار روټي تاسو پیښور خلکو ته جواره وته وي دغه رنګ دلته کې د پښت وريجي چې کوم دي شول وريجي دا ډېر زیاتې مشهور دي باجوړ کې چې دا شول ورته ویل کېږي بالکل او د شول ویل کېږي دا د پښت ډېر زیاتې مشهور دي او دا نه یوازې باجوړ کې خلک خوري بلکې دا زیاتره خلک چې کوم بهر مسافر دي هغه ته مليږي خپلوانو رشتہ دارو ته مليږي دا رنګ د باجوړ غونځه خېډي او دا په باجوړ کې کېږي د وريجي او دا بالکل باجوړ چې کوم پښت علاقې دغه سیټه ډېر زیات کیږي دا کم چې شاته نه د منګوري او سوات او د دیر سره ټچ کیږي دا بالکل د دیر سایډ سره به چې کوم د پښت سلارزي ایریا دغه سیټ سره ټچ کیږي بلته کې باجوړ په نور سیمو کې کیږي دا چنګازو او د نور علاقې چې د نهري غونډه کې علاقې دلته کې ته خړونه ویلې کیږي او جی دا خړونه وبکم علاقو کې او په پښت کې بغټه کچه باندې کیږي ټیک شو د باجوړ غونځه ډېر زیات مشهور دي کوم چې کورنی غونځاخي مطلب کور کې درنه خلک تیاری نو هغه ډیر زیات مشهور دي او دلته کې د دین علاوه پیتی ورته ویل کېږي نسکان دا دلته کې په خو به ډیر زیات کې د اوس لک کم شوی دي دا سدي نو دا شي دا چې کوم دي دا لک به بدل دي دا پیتی لک دا سي نسکان ورته په دې پټو کې خلکو کارل په خو ډیر زیات اوس لک کم شو دا به خلکو دلته کې په خول او په دې کې به سوچو غوړی چل د باجوړ پیتی ډیر زیاته مشهور ټیک شو په خبر کې متاکي کې خو چې سپیسیفیک یو دال نه جوړیږي کنه او جی بالکل نو دغه دلته کې ډیر زیاته مشهور و د دې نه علاوه چې عام خوراکونه کوم دي نو څنګه چې د نورو خارجي خوراکونه هم دغه مختلف قسمه خوراکونه او چې کوم مشهور راغي حواله سره دغه بل د باجوړ شرشم چې کوم د ډیر زیات مشهور دي د شرشم او تیل چې کوم سرسو تیل چې ته وای دا ډیر زیات فیمس دي خلک دې تر په خور او دغه بالکل وای چې دا اوریجنلی کنه او چې دا اوریجنلی نو زیاتره خلک په تخپو کې دا ډیر زیات وړي او دا د باجوړ په سلارزو سایت تم کیږي چارمنګ سایت تم کیږي دا راته فضل دا راته وای چې د باجوړ د فیمس لوبي کمی وی دي علاقائی لوبه او کڅوک باجوړ ترازی نو کوم علاقو ته تلل پکار دي باجوړ کې باجوړ ته څوک راځي نو باجوړ کې چې کوم د باجوړ مامون د سیمه د دې ډیر زیات ښکلا د شینکې په کې ډیر زیات دي دلته کې وړاندې خلک دی غاخي بارډر ته چې کوم د کونړ سره پته علاقه دغه چیرته خلک ډیر زیات له اوس دی ورځو کې د باجوړ د رغاګانو ډیم چې کوم دی دلته کې په غټه کچه باندې خلک دي د باجوړ رغاګانو ډیم ته نه یوازې اوس د باجوړ خلک ورځي بلکې زیاتره د مومندو او د دیر سایډ نه چې کوم ډیر زیات خلک راځي په اخترونو کې د غرنګ د جمعې په ورځ باندې راځي بیا د باجوړ غبر چې نه چې کوم د په سلارزو کې د سلارزو نه بیا مخ کې راځي دا ډیر زیات مشهور ده او دلته کې چې په جولای کې لاړ شي یا په اگست کې لاړ شي بیا د دیو بدومره یخي چې څوک پکې نشي لامبلې د دې نه علاوه چې کوم د سيري سر او ورسره چې کوم د چینارانو علاقې دي دغه ډیر زیات مشهور دي او ورسره چې کوم دی بیا د باجوړ چې کوم چارمنګ علاقه ده دلته ډیر زیات ښکلا ده خو د مومندو سایډ نه څوک راځي نو بیا دیو په ناوګي باندې باجوړ ته راځي بیا که د دیر سایډ نه څوک راځي د ملکان سایډ نه راځي نو دوی بیا د مونډه په سایډ باندې راځي چې کوم د ملګری سایډ دی مونډه به انټي چې کوم دی باجوړ قذافي ته کیږي به دغه سدن چې کوم دی راځي خو په باجوړ کې چې کوم مشهور سیاحتي مقامات دي نو نن سبا ورځو کې راګان ډیم دی پښت نوړان دي چې کوم دی دغه ګلبېلو ته ویل کېږي غبر چینه ده
او دی عثمان خیل سایت چې کوم دی د چینارانو د غرن سيري سر دا ډیر خیس لري خلک دي ته بغټه کچباري دي ما دوستو کې علاقائی لوبي کمی و دیا د علاقائی لوبي اولو سره دلته کې دا و چې مخکې بدلته کې خيبه ورته ویل هغه ډیر کېده من او چیندو باندې زنانو د جنو کو کوله په هغه باندې د غرنګ دا بلوري چې کوم دی دا ډیر زیات کېده او دا چې کوم کاکیش کې ورته ویل هغه ډیر زیات کېده اوس دا لوبي تر ډیر حد کمی شوی دي څومره چې دا جديدیت را موبایل نو د خلک دومره مصروف کړي دا لوبي خو بیا هم چې ځنې کلیوالو علاقو ته لاړ شو نو موږ وسومینو چې دا کیږي زیاتره علاقو کې دا کیږي بلوري چې کم دی ډیر زیات کیږي خپل پښتونونو کې بدلته کې غوزان کې دا غوزان بخل کو راول او مشران او پشران ټول بچ کم دي دیو بداسي کوو اوس د موبایل د وجودونو د خلک مصروف شو چې دا لوبي پریخي دا بغټو کول او وړو بم کول غوزان به د دې لپاره به یو کوته وستو او غیته به کوم دی ورچل نو چې څوک په کې تکړو په نه خیا دا کې نوغه به زیات ګټل خاطر به وګټل زیات کېده صحیح ډیر زیات مننه فضل الرحمن ډیر ښه یو وړو کې شان دی هغه اوورویو خو ډیر ډیټیل سره چې امید ده چې څومره اوریدونکو دي ای به د دې خبر شوي وي ډیر مننه دا وجي زموږ نماینده سونو اف ام نماینده فضل الرحمن باجوړ د باجوړ ذکر خو تاسو ما وایي چې څنګه په صرف په شاعرۍ کې نه د باجوړ ذکر په هر طریقه سنا سزا کې ضرور کیږي هغه کده باجوړ خوراکي نو هغه دی وې باجوړ چې د خیبر پختونخوا داسې ایریا کې چې ای سره هر یو خار تقریبا مین خارونه چې دی هغه ټچ کیږي نو د هغه د وجه د هغه تهذیب او ثقافت چې کوم دی هغه سم مکس اپ شانته دی مکس اپ کنډیشن کې دی نو ډیر سيزونه په کې تاسو د باجوړ په خبر ملاوي شي ډیر په کې د دیر والا ته خپل ځان شان ملاويږي د سوات والا ته خپل ځان شان ملاوي چې چرته هم د کم یو علاقې بارډرز لګیدلې دي نو دا غي مکس سرچ دی اوب تاسو ته خامخا ملاويږي دغه پس بزو چترال ته او چترال کې زموږ نماینده اشتیاق چترالی هغه سره مو خبرې کو ځکه چې د ټولو نخکلې سیمه او د ټولو نخکلې ضلع د خیبر پختونخوا کوم چې په پاکستان کې مشهور ده چترال دغه ثقافت او تهذیب د ټولو د پاره د انټرنیشنل چې کوم ټورست دی د پاره هم ډیر زیات کچ دا اټریکټیو ده بهر نه هم چې خلک راشي نو د چترال د ثقافت نه ډیر متاثر کیږي ولی متاثر کیږي په دې موږ معلومات اخلو د اشتیاق چترالی نه کوم چې نماینده د زموږ په چترال کې السلام علیکم اشتیاق صاحب वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप ठीक है अल्लाह का शुक्र है जी बहुत अच्छा इश्तियाक साहब अभी हम बाजवड़ और बनू और इस तरह के एरियाज की बात कर रहे थे आज हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत और तहजीब का चतराल की जो तहजीब और सकाफत है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है वजह क्या है सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रेडियो के हवाले से अगर हम बात करें बड़े प्लेटफॉर्म है उस पर दावत देने की और चित्राल के हवाले से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताने की दूसरी बात अगर हम बात करें चित्राल में स्पेशली यहाँ पे 3 तरह के लोग रहते हैं और जो ज्यादा फेमस है कैलाश कबीला यहाँ पे उसके हवाले से पूरी दुनिया में जो सिकंदर आजम की औलाद जिनको कहा जाता है उसके हवाले से ये बहुत ज्यादा मशहूर है जिसको काफिस्तान भी कहा जाता है बिल्कुल तो इसको देखने के लिए इनकी सकाफत और उनके जो फेस्टिवल हमारा साल में 3-4 होते हैं उनको देखने के लिए पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट है उसका बिल्कुल बड़ा कलरफुल इवेंट होता है जी बड़ा जबरदस्त उसका होता है तो उसको देखने के लिए बड़ी तादाद में जो फॉरेनर्स हैं वो भी पाकिस्तान का रुख करते हैं और एक साफ इमेज हमारा मुल्क का और हमारे इलाके का पूरी दुनिया के सामने चला जाता है दूसरी अगर हम बात करें टूरिज्म के हवाले से चित्राल को अल्लाह ने बहुत आप समझे कि हुसन अल्लाह ने दिया है और खूबसूरती इसके उसमें मजीद 4 चांद लगा दे तो मुख्तलिफ यहाँ पे ऐसे स्पॉट्स हैं के लिए जो पाकिस्तान से भी और बाहर से भी टूरिस्ट यहाँ का रुख करते हैं अच्छा ठीक है इश्तियाक साहब चित्राल के बारे में फेमस है वैसे तो पूरे पाकिस्तान और फिर स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के बारे में फेमस है कि बड़े मेहमान नवाज लोग हैं चित्राल के बारे में भी यही है कि मेहमान नवाज है थोड़ा सा बताइएगा कि मेहमान नवाजी करके खिलाते क्या हैं खाने में
جی اس کے حوالے سے اگر ہم بات فیمس خوراک کون سا ہے؟ اگر ہم چترال آنا چاہیں تو ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ جی جی تو اس حوالے سے اگر ہم سربراہان مملکت کی اگر ذکر کریں یا باہر کے جو لوگ آئے ہیں شہزادہ چارلس ہو گیا، اس میں لیڈی ڈیانا اور جو پرویز مشرف ہیں، باقی جو انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا اور ان کا یہ کال ہے کہ جو مہمان نوازی اور جو ڈسپلن ہے وہ آپ چترال میں جا کے ان سے سیکھیں. جی بالکل بے شک. دوسرا اگر خوراک کی بات کریں تو یہاں پہ مختلف جو دیسی خوراک ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. مختلف یہاں پہ 14 زبانیں بولی جاتی ہیں نا، تو اسی حساب سے لوگ یہاں پہ مختلف اس کے. اچھا 14 زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جی جی یہ پورے اس کا سب سے بڑا ضلع ہے جس میں 14 زبانیں ایک ہی ضلع میں بولی جاتی ہیں. تو مختلف ثقافت کے مختلف اس کے لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. تو اگر خوراک کی ہم بات کریں، دیسی خوراک میں غل مندی ایک بہت زیادہ فیمس یہاں پہ خوراک ہے، جو دیسی دودھ کے ساتھ اس طرح جو دیسی آئل ہے اس میں مکس کر کے لوگ بناتے ہیں. اس کے علاوہ بمبریت کی طرف اگر ہم اس کی بات کریں تو وہاں پہ جوش ایک چیز ہے جو آٹے میں بنایا جاتا ہے، اس میں وہ ملا کے گوشت. ٹھیک ہے. چونکہ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیاں زیادہ ہوتی ہیں، برفباری ہوتی ہے، تو لوگ گرم خوراک کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف چیزیں یہاں پہ بن جاتی ہیں آج کل. اس کے علاوہ تو یہ فروٹس چترال کے بڑے فیمس ہے اشتیاق صاحب. جی جی فروٹس میں خوبانی ہے یہاں پہ شہتوت وغیرہ، اس کے علاوہ ناشپاتی، سیب، انگور، یہ ساری چیزیں مطلب اللہ نے چترال کو یہ نوازے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ان کو خوش کر کے بھی اس پہ بزنس بھی لوگ کرتے ہیں، ڈرائی فروٹس وغیرہ کا بھی بڑا بزنس. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں چترال کی تہذیب اور ثقافت میں کون سی وہ سائڈ ہے جس سے دنیا بے خبر ہے جو آپ بتانا چاہیں؟ یہاں پہ اگر ہم بات کریں ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے، تو اسپاٹس ایسے ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں. تو آج کل گوگل کا دور ہے، لوگ سرچ کر کے ان علاقوں تک تو پہنچ جاتے ہیں. باقی بھی اس طرح کے یہاں پہ علاقے ہیں، ریسورسز نہیں ہیں لوگوں کے پاس یا اس کے پاس، تو وہاں پہ لوگ نہیں پہنچ سکتے. تو ان کو بھی مزید ایکسپلور کر کے ٹورزم کے حوالے سے مزید اس کو فیمس مطلب اس میں اپنا رول پلے کیا جاتا ہے. شندور فیسٹیول جب ہوتا ہے، شندور فیسٹیول پوری دنیا وہاں آتی ہے. اشتیاق صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اگر دوبارہ یہ جملہ بول دیں پلیز. 12,000 اوکے. اشتیاق صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم آپ کی آواز نہیں سن سکے، لیکن چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. چترال کے ثقافت اور تہذیب باندې کا مونږ وایو چې لکه مونږ په غنټو خبرې وکړو نو کم وي. چترال د خیبر پښتونخوا یو داسې عکس دی په کوم کې چې کلرز هم دي، رنګونه هم دي، په کوم کې چې هسټري هم ده، په کوم کې چې زده کړه هم ده، هر طرف یې ښکلی دی. او د خیبر پښتونخوا هر اړخ که موږ وګورو، که هر سیمه وګورو، که هر ضلع وګورو، چېرته څه نه څه ښکلا موجوده ده او هغه ښکلا نه موږ دنیا خبرول زموږ کار دی. څنګه به خبرو هغې باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره په کال باندې دا وخت څوک دي؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کمیا ګل افریدي باړه خیبر ایجنسی زما طرف لر دي کبر دي د خیبر دي کدا شناغر دي هغه ټول ته سلام. ډیر مننه میا صاحب. سبب غواړي تاسو خو د خیبر یې که په یو 30 سکند کې راته وایي چې د خیبر ټولنه د تهذیب او د کلتور غټه حصہ مشهوره څه ده؟ زمونږ د خیبر د ټولو نه مشهوره حصہ داسې ټیم کې د ټریول والا راغلی و، هغې ویل چې مونږ خیبر ته لاړو کله مونږ یو شی ډېر زیات مس کړی و چې هلته مونږ زنانه نه وې لیدلی، لکه که لیدلی هم وې نو لکه په داسې پټ ماحول کې هم لیدلی وې چې پہچان یې نه کېدو، مطلب د پردې ډېر زیات هغه و. اوس په هغه شی لږ کم شوی دی او بل ثقافت او کلتور چې ژوندی دی دا په شاعرانو ژوندی دی. ډېره مننه، کورم ودان. ډېره مننه، ډېره مننه میا صاحب ستاسو د وخت راکولو او د شاملېدو. ګران اورېدونکو پروګرام وخت په ختمېدو دی، په تللو کې به دا وایم چې څنګه ما خبرې کولې چې د خیبر پښتونخوا هر اړخ، هر طرف، هر ګوټ ډېر زیات ښکلی دی او هر سیمه یې چې د حد نه زیات تاریخ، ورثه، ثقافت او کلتور لري. صرف او صرف ضرورت د سره ضرورت د دې دی چې موږ نیگیټیو سیزونه دنیا ته ښایو چې دا دلته دا روان ده، ګوره دلته دا دی، ګوره دلته نالې نشته، دلته اوبه نشته. دا په خپل ځای همدغه سیز، دغه موبایل، نن سبا سوشل میډیا دور دی، د ولاګینګ دور دی
کلک شانته وړو کلیپس کې مونږ د خپل علاقې روزانه یو نه یو داسې ویډیو چتو او وړاندې کوو د صوبې د هر ګوټ او د هر اړخ د خپل اړخونو نه به نه صرف د خیبر پختونخوا د پاکستان بلکې د دنیا غ خلک هم خبر شي کوم چې د دې صوبې په اړه باندې منفي سوچ لري. امید ده چې په دې کې به موږ خپل برخه چو د صوبې د هر سیمه د خیبر پختونخوا د مثبت عکس چې د دنیا ته خایو. دا و د نن پروګرام. بل پروګرام کې د یو ملما سره او موضوع سره او د داسې نورو خبرو اترو سره د پښتونخوا مثبت اړخ طرف ته بیا تاسو بوزو تاسو سره خبرې اترې کوو. هغه پر غواړو اجازه د الله پامن.